بریتونه یادوي مولانا صاحب ډېر زور یې دله درکړی دی. خرلی نه شمه کني ستا د خوشحالولو دپاره به مې خرلي وو، ځکه یې نه شم خرلی چې په تا هم ډېرې ښځې وغولېدې بیا به په ما هم وغولېږي. مکه چې رانه یریږي خو چې وایي چې بدماش دی ورسره نږدې کېږي به نه. تا له خو چې در نږدې شوي نه وي بیا کار خراب وي، الله دې رحم وکړي. نو زه خو دا منم چې زما بریتونه د شریعت خلاف دي خلاف دي خلاف دي. الله دې ما معاف کی، الله دې ما معاف کی. دا د سنتو خلاف دي. زه چاته دا نه وایم چې زما په شان بریتونه پرېږده، خو پریښي مې مولا تاله دي، صرف تاله مې پریښي دي، تا پې سوځوم. نور زه ښه پوهېږم چې دا د شریعت خلاف دي. چې داسې پکول به د بدماشانو په شان او دا برید به یې کونده کړي او چې اوږدس کې چې په هغې کې به دا برید غونډ راغورځېږي. هلکه بھائی تاسو دا ډېر عوام ناست یې که نه، ما ته دا ووایئ چې په شریعت کې داسې برید جایز دي چې هغه ستا په خوراک کې لګي؟ دا ناجایزه دي، دا ناجایزه دي، مطلق حرام دي داسې برید پرېښودل چې ته خوراک کې او په هغې کې ستا برید راغورځېږي. ښه پخوا به دې خلکو ویله که زه د بدماشۍ دپاره پرېږدم، نو ته د بدماشۍ دپاره پرېښي، ته څه وایي چې په دې باندې به زه خلک ویرومه، نو ستا له بریتونو څوک نه یېرېږي. دا خلک هوښیار شوي دي، قابلان شوي دي، په هره مسله باندې پوهېږي. دا چې کوم برید پرېښي دي دا د شریعت خلاف دي، دا د شریعت برید نه دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعف اللحى وحف الشوارب، ګیرې اوږدې کوئ او برید واړه کوئ، ګیرې اوږدې کوئ او برید واړه کوئ. وستا آیا په شریعت باندې چلےږي یا خپل د نفس د خواهش باندې چلےږي؟ ته وضاحت وکړه دې خبرې.